بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دي. کتونکو دا مخال زه په باچهان پوهنتون کې موجود یم د وایس چانسلر میریټوریس پروفیسر بشیر احمد صاحب چې الحمدلله زموږ د 400 سیمې سره تعلق ساتي په فخر سره وایو چې دی وخت کې په ثوابه مردان څومره پوهنتونونه دي پاغه کې څه تنخواګانو لانجې دي څه د فنډینګ لانجه ده څه د پیسونو څه احتجاجونه مختلف طریقو باندې روان دي. خو دلته کې پرون یوه شخړه مخې ته راغله او غټه شخړه راغله. دا ولې چې لاټي چارج پکې کله وشي نو دا ډېره غټه شخړه وي. هغه په کومه طریقه باندې هینډل کړه او د هغې هېڅ قسمه داسې چې کوم دی نو بد اثرات په پوهنتون باندې پرې نه وتل. موږ دلته کې د سټوډنټانو سره ملو شو د خویندو سره ملو شو چې په دغه پوهنتون کې زده کړه کوي. هغوی یې د ډېر لوی اذیت نه محفوظه کړل. نو دا یو ډېره مهمه خبره ده. او کله نه چې وایس چانسلر صاحب دغه پوهنتون ته راغلی دی نو ډېره ترقي کړې ده. مهمه خبره ده 400 کې قبضه غستل دا ډېره زیاته ګرانه ده. او الحمدلله زموږ د 400 پوهنتون چې کم دی دا به د پاکستان د ټولو نه غټ پوهنتون مخې ته راځي او هغه کار روان دی. او هم تاسو ته وختن په وختن باندې ښایو خو ډېره موده شوه دننه نور راغلی په دغه شخړه کې رالو او په هغې کې چې کوم دی ګرفتارۍ هم وشولې. او بیا بعضې سیاسي خلکو چې مختلف قسم خبره ترې کوي خو وایس چانسلر صاحب په ګیټ دننه چې کوم دی نو سیاست پرېښی دی. هغه خلکه چې هغوی په پوزه مچ نه پرېښوده ډیوټۍ ته یې نیغ کړي دي. هغه خلکه چې هغوی بدماشۍ کولې هغوی ته وي چې خپله بدماشي ځان سره کور کې پرېږدی. دلته چې پوهنتون ته دننه راځي نو دلته کې به ټیک ټاک کار کوي. دا خبرې ځکه زه کوم په خپله خولې باندې کومه چې زه پې ګواه یم. په دې پوهنتون دننه به منګه خلکو ته به هر سړی به راته اوس وایس چانسلر صاحب په هر سړي باندې چک ساتي په هر ډپارټمنټ باندې چک ساتي او هر سړي ته دا و چې ته تنخوا اخلي ته نوکر یې خادم یې خپل کار سره کار ساته. سټوډنټ زما بچی دی هغه ته کار. هغه ماشومان چې په دغه پوهنتون کې نشې تماشې غلط ګرځېدل د هغوی یې مخه نیولې ده. همدغه ریکشن دی چې کوم مخې ته نن راغلی دی په دغه هر څه باندې به خبره ترې کړو. ډېر الزامونه په دغه باندې پروفیسر صاحب باندې ولګېدل چې یاره ډیګري تعلیم د دې پاټه د هغې پاټه نو فرق چې کم دی نو د پوهنتون څه د اوس نه دی آباد شوي د ډېر وخت نه دی. او یو سړی دی راشي یو کلو دی په دغه پوهنتون کې وګرځي او کلو شفاف دی یو خپل تصویر چې کم دی نو هغه ځان سره یوسي چې مخکې سو اوس سو موږ فرق محسو. ډېره زیاته مننه کوم چې د وخت راکولو. پرون ډېره غټه لانجه دغه لاټي چارج ته پکې خبره ولې ورسېدله او بیا چې کوم دی دغه ګرفتارۍ ولې وشولې. دا هم ویل کېږي چې مذاکرات وشو او د مذاکراتو نه پس چې کوم دی نو وایس چانسلر صاحب خپل زور زبردستي وښودلی دي. څه به وایې په دې باندې؟ الف خان صاحب ډېر ستا ډېر زیات مشکور یم چې تاسو راغلی او زموږ موقف د اخیستو دپاره تاسو د پرونۍ واقعې سره ریلیټډ هغه واخیستله. مسله دا نه وه دا څو کسان چې کوم دي دا مخکې هم دغه ډپارټمنټ ته تللي او هلته کې د ټیچرانو سره څه مس بیهیو کړی وه خو هغه خبره دوه نه وه نو هغه راغونډه شوله او ختم شوله. بیا دوباره دوی ابروډ ورغلي دي نو هلته کې چې ایچ او ډي کوم د فارمیسي ډپارټمنټ ته هغه فیمیل ده هغې کوشش کړی دی چې دې هلکانو ته ووایي چې تاسو د جنکۍ مه تنګوئ یا مه راځئ دې خوا یا دا څیزونه مه کوئ خو هغې نه اخوا شوي نه دي. نو هلته کې زموږ یو سینیر موسټ پروفیسر او ډین فیکلټي اف ساینس موجود و. هغه چې دا خبرې هم بر اورېدلي دي هغه د خپل دفتر نه راوتلی او دې کسانو ته یې ویلي دي چې ګوره زما خو تاسو هم بچي او دوی هم بچي دي د هغه په خولې به هغه چې کومه وینا وکړله سټیټمنټ یې ورکړه نو ما دوی ته وویل چې تاسو لاړ شئ او دا کار ښه نه دی دا دی دا دی دا دی. هغه چې دا ټولې خبرې ورسره وکړل په دې کې ورسره یو کس دو مس بیهیو کړی دی چې دا ډپارټمنټ دی د سرکار ډپارټمنټ ته موږ دلته کې هم راځو هلته کې دا خبره د نوټ کولو ده چې سوشیالوجي ډپارټمنټ دی او یا جیالوجي ډپارټمنټ د فارمیسي ډپارټمنټ نه ډېر لرې دی او دوی هغه خپل ډپارټمنټ پرېښودلي او دوی فارمیسي ډپارټمنټ ته په هر څه نیت چې وه هغه خو هغوی ته پته ده چې ټول ته پته ده چې په څه نیت تللي وه خو هغه هغوی اوایډ کړي دي. دوی چې کله څه وخت سینیر موسټ پروفیسر لا یا ډین له دمکي ورکړې ده نو هغه شی لیکلی دی او راپورټ کړی دی یونیورسټي ډسپلن کمیټي ته. یونیورسټي یو ډي سي چې کوم دی هغې باندې میټینګ کړی دی د هلکان هم راغوښتي دي دوی هم راغوښتي دي او ټول بیانونه سټیټمنټ یې اخیستي دي او د هغې نه بعد یونیورسټي ډسپلن کمیټي یو ډیسیژن وکړو په دوی یې جرمانې ولګولې.
اوس پرون داسې کار وشو چې زه څنګه د میټینګ نه زه پرون هلته کې په پېښور کې میټینګ و په گورنر هاوس کې، نو زه هغې ته روان وم چې ګیټ نه ننوتم، په دې کې ټلیفون دا راغی چې لکه یونیورسټۍ کې څه الګوله ده. نو ما رجسټرار صاحب هلته کې پرېښوده چې رجسټرار صاحب ته دا میټینګ اټینډ کړه، او زه ځم په خپله باندې، یا به ته ځې یا به زه، نو ته چا چې ولېږم نو ته به یا څه وکړه شي یا نه کړه شي، خو زه ځم. زه د هغه نه په منډه منډه رالم، دا هلکان ما ته راغله او ما ته دا شی درته ښیم، دا یې ما ته اپیل راکړ چې موږ ته دغه معاف کړه دا جرمانه. نو ما ورته دا خبره وکړه چې بهی ستاسو د یو ډي سي لا منټس دي راغلی، لا ما اپروو کړي نه دي که نه، نو زه څنګه تاسو وایم چې ستاسو جرمانه څونه ده او څه دي. ټیک شو، دا خو چې د یو ډي سي هغه منټس راشي ما ته د اپروول لپاره او زه هغه ورکوم، نو کیدای شي کو ډېر وي چې پکې کم کومه، کو کم وي کیدای شي چې پکې ډېره جرمانه کومه. دا د هغې د زه به د هغې نوعیت ته ګورم چې د هغې نوعیت څه دی، چې دوی کوم غلطي کړې ده د هغې نوعیت څه دی. نو ما ته لا هغه نه دي راغلي، نو دا تاسو ما سره پرېږدئ او تاسو ځای لاړ شئ چې کله هغه منټس راشي نو زه به هغه منټس هم وګورم، ستاسو د اپیل به هم وګورم او په هغې نه بعد به ډیسیژن وکړم. دوی له دې ځای نه لاړل، چې لاړل بار جوړه جمکه کېدل، خو د دې پسې شاته یو څو کسان دي، زه د هغوی نومونه اوس په دې وخت کې رالم، خو چې کله وخت راغی نو برسر عام نومونه بیا علمه چې هغه زمونږ ایکس امپلای دي، هغوی ډیګرو کې چلنه وهلو وه، ایچ ای سی په هغې باندې لیکل کړي وه، ایچ ای ډي په هغې باندې لیکل کړي وه، گورنر هاوس پې لیکل کړي وه، او ما ته دا ویلي وو چې تاسو د سنډیکیټ ته کېدئ. موږ سنډیکیټ ته کېښودل او په سنډیکیټ کې 3 سیکټریان، سیکټري هایر ایجوکیشن او سیکټري اسټیبلیشمنټ او سیکټري فاینانس دا وي. یو پکې د های کورټ چیف جسټس صاحب وي، هغه هم پکې ناست دي. د ایچ ای سی نه پکې چې کوم دي سینیر موسټ ایډوایزر راغلي وي چې 21 ګریډ دی، هغه هم راغلي وو. هغه ټول د 1300 کسانو کمیټي ده، دا یو فورم دی، هغوی کېناستل او دا ټول کیس یې وکتل. د هغې نه بعد هغوی یو ډیسیژن وکړو او هغه ډیسیژن چې کوم دی هغه امپلیمنټ شو او هغې اکارډنګلي هغه چې کوم دی هغه وشو. هغه کسان چې کوم بار ناست دي اوس هغوی څه کوي، خلکو ته یو ته بل ته بل ته بل ته، کله په پالیټیشین پسې ګرځي چې ما سره لاړ شي ګورنر ته، چې ته په یو څه پسې ګرځي چې ما سره لاړ شي دا ته. زه تاسو ته دا ریکویسټ کوم د دې چا څه دې خلکو، زه د بل ځای نه یم، زه هم د چا څه دی یم. دا چې کوم خلک دي دا به یا د چا څه دي وي یا نه، تاسو د بوټي دوی وګورئ که نه، او د چا څه دي خلکو دوی تاسو ته د ماشومان ته زموږ د ماشومان دشمنان دي. راغلی یم 2 کاله مې تېر کړل، کال مې پاتې دی. تاسو وګورئ چې دا یونیورسټۍ د جوړېدو 10 کاله وشو که نه، که په 8 کاله کې زما د څونه کارونه چې وکړو د دې 8 حصه کار چا کړي، زه بالکل زه ذمهوار یم. او که نه دونه کارونه دله ما وکړله نو چې کوم ځای کې بارداره ونه وي نو خلک خو یې په کاڼو باندې ولیه، نو چې زه کار نه کوم او د نورو په شانتي واشنطن په شانتي دقسې په کرسۍ کښېنم او راځم او تنخوا علم او کاغذ کوم او ځمه، نو بیا خو ډېر اسانه ټول مې ملګري دي. خو که نه کار کوم او کار غواړم او اکاډمیکس غواړم، نور کار غواړم، تاسو وګورئ د یونیورسټۍ ته راشئ که نه، چې دا هغه روانه ویجاړه یونیورسټي وه چې په دې ته به څوک راتله نه جېرېدل به. تاسو د اعلانونو وګورئ، تاسو د اکټیویټي د سټوډنټانو وګورئ، تاسو د سټوډنټانو د کلاسونو وګورئ، تاسو د سټوډنټانو چې کوم دی هغه ریزلټس وګورئ، تاسو د سټوډنټانو چې کوم دی ایگزامینیشن هغه پروسس وګورئ که نه، چې دا څونه ټرانسپیرنټ و او دلته کې مخکې خلکو څه کول څنګه به نه کولو. ټیک شو، زه تاسو ته نشم ویلی، زما په دې زړه کې ډېر زیات پټ څیزونه پراته دي، نو زه یې نه ویل غواړم. ټیک شو، دا را چا بدنامي دی، دا د دې یونیورسټۍ د دې خلکو او ستاسو د دې بچو بدنامي دی. پلیز راشئ دا مدد وکړئ. دوی لاړل بیا جولیس یې ویسته، بیا هلته کې ګیټ یې بند کړ، دې سټوډنټانو ګیټ یې بند کړ. د هغې نه بعد زه یو کس مې واپس ورلېږه، 2 مې ورلېږلو، یو چیف پراکټر او پسې ډي سي چیرمین او بیا پسې ډي اس پي صاحبان 3 راغلل، هغوی ورسره کېناستل، نیګوسیشن یې ورسره وکړو چې بهی دا داسې دا تاسو دا ختم کړئ. او په دې دوران کې ته انټرسټنګ خبرداره چې ما ته په یونیورسټۍ کې دننه 4 بوزونه تقریبا او داسې هایست چې دا د سټوډنټانو د میل او د فیمیل سټوډنټانو ډکې وې، هغه دقسې ولاړو یې، زه ورته ناست وم او هغوی غریبانو پیرنټس سره هغوی بار ولاړو وو او چا ټلیفونونه کول او زه سم په ټلیفون لیونی کړی یم چې بهی دا څه چل دی. خلکو دا امپریشن ترې هغې شو چې خدا نه خواسته د 2016 شانتې بیا مس هیپ خو نه دی شوی. نو ما هغوی ټول ته دا تسلي ورکړه، که نه د پلوسۍ او د دې خلکو خو ډانګونه مانګونه او دا څیزونه راغېښتله که نه، چې ښه زمونږ لوڼه او بچي دننه ناست دي او دوی بند کړي دي او موږ دا کوو.
نو دا سیزونه زه په خپله ورغلی ما او دې ته بیا پولیس والا ورسره دوی یو ځل بیا د دې ځای امایدین مې ول راوغوښتل د پلوسې چې کوم د دې ځای هغه چیرمین صاحب دی یا څوک ښه خلک دي هغه مې ول راوغوښتل هغه سره کېناستله هغوی ول لیکل یې ورکړل چې موږ به د سبا بل راپورې ستاسو دا جرمانه چې کله د هغه ته راشي نو دلته کې یو چیرمین صاحب دی هغه ورته دا مو وویل چې که په تاسو باندې 40,000 50,000 جرمانه چې ته لګېدلې یه ټیک شو نو موږ به مخکې واشنسر صاحب ته ولاړ شو هغه ته به ووایو چې دا جرمانه کمه کړئ ټیک شو یې ورته ویو اف کې کو فرق هغه ومنله او څه پکې نه وه که نه خو وبه کي که نه د رول ریګولیشن اګینسټ شی و که نه نو بیا زه تاسو سره ملګری یم چې هغه پیسې چې کومې تاسو نه غواړي یونیورسټي یا تاسو جرمانه کړي هغه پیمنټ به زه وکړم زما خیال یو اماید یا یو چیرمین د علاقې یا یو سړی د علاقې دغه قومره کار کولی شي خو هغه ته یې ویل چې نه موږ سته پکې چاره وستې موږ وړه ستا مننه نو هغه م غریب ته راغلی چې دا ټول هر څه د پولیس د پروفیسرانو د امایدینو چې دا ټول هر څه ختم شو که نه نو بس بیا پولیس والا ورته وایي چې ډي اس پي او ټول ورته وایي چې بس ټیک ده چې نه کوي موږ دپاره خو دا امپارټنټ دی چې دننه ماشومان ټیچر فیمیل ټیچر دا ټول دننه ناست دا هستی دي دا دوی رما جوړ کړي دي بارې نه پرېږدي که نه نو موږ دپاره خو دا ډېر زیات امپارټنټ دی هغوی چې بس بیا ورسره سکول هغه وکړو که نه بیا یې ماته وویل چې کوم کسان وو ما سره هغه زما کسانو هغوی نومونه زده کړل راوړي ځان سره او بس په هغې باندې موږ اف آی آر وکړو او هغه یې بوتلي دي دا ټول سچویشن ډېر خلک چې څنګه چې موږ شروع کې په دې خبرو کې ذکر وکړو چې یاره سیاست جی وی سی صاحب د دې پارټۍ دی یا دې پارټۍ دی پیما باندې کار کوي نو موږ خو دننه ګورو چې یونیورسټي په طرقه روانه ده هره پارټي چې کوي پرس کنو موږ ورته هرکلی وي خو دا دلته د دې کرسۍ کمال دی څنګه چې تاسو وي خو ما کاوس کله مطلب به ټول مې ملګري نو دا کم تور چې لګي چې دا پلانکې پارټۍ پیما باندې کوي یا دا زه د ټولو خلکو ته ووایم چې ما 32 سال نوکري په پېښور یونیورسټۍ کړې ده زما خاندان د دې چا سره دی دغه کوټ ترنو دی دا تپوس کې چې زما افیلیشن چا سره دی زه خو په خپل ځان نه پوهېږم که نه څوک راته وایي دا د پیپل پارټۍ دی څوک راته پرون په ټول خلکو وایي دا د پی ټي آی دی که نه او څوک راته وایي چې دا د نیشنل پارټۍ دی که نه نو ایټ ا ټایم د درو پارټو یو کس کیدی شي ټیک شو دا نشي کېدی د دې مطلب دا دی چې زما د هر هغه پارټۍ سره د هر هغه کس سره او مخ شانتي زما رویه ده او مخ شانتي زه ډیل کوم چې کوم ماته سټیچوټس ایکټس او کوم ماته دا وایي زه کوم ما دپاره زه پاکستاني یم زه 400 یم زه د پاټو ماټو ولا ډسټر نه دغه کوم نه انټرټین کوم مشران دي اور خو ما بند کړي دي چې دلته کې به څوک هم ناراضي خو که فرض که څوک وایي چې زه میلاویږم او دا دی نو زه ورته وایم چې یو کپ شی راوړې اوس خو زه به تا به درشم دله ټیک شو هغه د ما ته هلته کې خپل پرابلم چې جنون پرابلم وي جنون څه خبره وي بالکل په سترګو پټ یې منم خو که نه راته څوک وایي چې اوخره لسه پرته خو جوه ایم سوري ډېر جی دې کرسۍ ته رسېدل څه اسان کار نه دی چې کوم کرسۍ د کومه ذمهواري چې تاسو ته بیا د بچا خان یونیورسټۍ چې دا ډېره د زوال سره مخ وه د کومو حالاتو سره چې پیر یادې کې کمې نوکرۍ شوې وي په کوم انداز کې خلک راغلي د هغې ریکشن خو هم رالو او ډېر خلک وایي چې یاره دې کې په جعلي ډګرو باندې خلک نوکران دي نو په هغې باندې آیا داسې څوک شته دي چې دا د ستاسو د تعلیم هم تپوس کوي زما زه 2-3 خبرې ته وکړم ما 32 سال نوکري په پېښور یونیورسټۍ کې وکړه ما میټرک او اف ایس سی دا د پېښور بورډ نه کړي دي بي سي ایم ایس سی ایم فل او پی ایچ ډي دا ټول مې د پېښور یونیورسټۍ نه کړي دي چاته چې زما په ډیګرو باندې شک وي او څه وي نو ما ته د راشي د ما نمبر یم په خپل رول نمبر د میټرک اف ایس سی دا ټول مې په سوشل میډیا باندې چولی دي او ورسره میډیکل هم دي هغه دې وګوري خو یو کار به کوي چې پیسې زه نه جمع کوم چې دله زه ډیګري دویمه راوباسم دوی دې ځان له پیسې جمع کړي او د هغه ځای نه دې زما ډیګري راوباسي او د هغه ځای نه دې ویریفای کړي چې غلطه وي نه دا ټول هر څه مې ورته پرېښودي دا به وي نه دا دونه نه چې ما چې د انګلینډ نه یا د امریکې نه یا د یو ځای نه د بل ځای نه پی ایچ ډي کړې ده او پسې تلل ګران دي پېښور یونیورسټي څومره لرې ده چې سترګې پټې کړه سترګې هغه ځای پېښور یونیورسټي ده ټیک شو او نن سبا خو اسان کار دی انټرنیټ له ورکړه هغه هم درته وایي چې بھئی دا شی دی په دې سیشن ایډمیشن دی په دې باندې کوالیفای کړی دی دا نوټیفیکیشن دی دا ایډ دی او کو بیا هم څوک وي نو را دي شي ما ته که نه زه پرې نه خفه کېږم ما سره راټول هر څه پراته دا به م ورکړم یوه دویمه خبره ده چې په دې یونیورسټۍ کې او بیا ما دا دونه نوکري هلته کې چې کومې یونیورسټۍ کې ما ډیګري اخیستې دغه یونیورسټۍ کې بیا نوکري څوک څنګه کولی شي
کنه زه لیکچر روم اسسټنټ اسوسییټ پروفیسر میریټوریس پروفیسر ډایرکټر بایوټیکنالوژي ډین اف ساينس پرووست بیا به ما دا خو هغوی خو وایي چې دا خو غلط دی لر کوئ زه به لر کړی وم ټیک شو دا یو خبره دویمه خبره دا چې تاسو دا کوېسچن وکړو چې دلته کې په ډیګرو خلک دغه شوي دي زه ایسه نه یم ما چا پسې لاله ګوتې نه دي والې خو چې کم کسانو اگینسټ لیټر په سټیزن پورټل یا د گورنر هاوس نه یا د ایچ ای سی نه یا د ایچ ای ډي نه راشي نو زه هغه اپلیکیشن کنسرن رجسټر ته ولېږم چې دا یو بوډۍ دا فایل وګوره هغه یې وګوري نو که ټیک وي نو موږ هغې جواب ورکړو چې بی دا موږ وکتل او دا ټیک دي که نه پکې ګډوډي لکه څنګه چې په دې 2 کیسونو کې وو ټیک شو نو موږ د هغې نه بعد د دوی نوټیفیکیشن او دوی د هر څه موږ ایچ ای سی ته ولیکله هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد ته هغوی هلته کې ولا د 15 شپږو کسانو کمیټي جوړه کړه د مختلفو یونیورسټیو نه د فیصل آباد نه د کراچۍ نه د لاهور نه د دې نه ولا د اګریکلچر د انټمالوجي ایکسپرټ راغوښتله هغوی هلته یې کېناستل په هغوی ښه بلا ټي ای ډي او بلا هر څه پیسې پې تاوان کړې هغوی هلته کې دغه وکړه ډیسیژن وکړو او هغه ډیسیژن یې موږ ته کمیونیکیټ کړه موږ هغه سنډیکیټ ته کېښودو د څه کاغذونه نور ایخوا دیخوا وروړي وو موږ هغه وله هم کسل کړه ځکه چې زموږ په زړه کې بوټې همدردي هم وه چې زموږ پروفیسر دی د یونیورسټۍ دی نو ټیک په سره خلکو لږه ډېره کړي یه خو د هغې نه بعد چې کوم دی دا یو فیصله پې کړو چې تاسو ایچ ای سی ته دا ډاکومنټس او دا ټول هر څه بیا ولېږئ ټیک شو او که په 2 میاشتو کې هغوی جواب راغی ټیک شو خو ټیک ده که جواب یې رانغی نو دا کیس په ونس فار آل موږ کلوز به داسې کړو چې بس د هر څه ټیک دي هغه خط هغوی ته موږ ولېږه نو مخکې خو هغه خط په لارې غیب شو ټیک شو بیا دوباره چې ورته میاشت تېره شوله نو موږ ورته وایي چې تاسو موږ څه جواب رانه کړو سنډیکیټ میټینګ شروع کېږي نو هغوی وایي چې موږ ته ستاسو خط یې رسېدلی نو موږ ورته بیا هغه کاپي ور ولېږله د هغه خطه او د هغې نه هغوی جواب راغی او چې جواب راغی هغوی پکې لیکلي وه چې وي ویل سټینډ بای اور ډیسیژن پریویس ډیسیژن ټیک شو نو دې مطلب دی چې پریویس ډیسیژن کې چې هغه څه ویلي دي ما سره دې کې نشته خو رجسټر سره د فایل کې پروت دی تاسو هغه وګورئ او بس هغه چې څه وي نو سنډیکیټ اکارډنګلی او سنډیکیټ د یو کس ډیسیژن نه دی دا یو فورم دی د 18 کسانو او پای کې 18 کسان پای کې چې کوم دي سیکټریان 3 پای کې چې کوم دی د ایچ ای سی ایڈوایزر سینیئر موسٹ ایڈوایزر پای کې چې کوم دی د های کورټ جسټس صاحب پای کې د پبلک سروس کمیشن ممبر دا ټول پکې ناست دي ټول وای چانسلر دا غي یو نامې یو وړته ما سره او ما سره ما وړ په هغه وخت کې دی چې کله 9 کسان یو تر شي او 9 بل تر شي نه بیا وای چانسلر خپل اوټ استعمالول شي خو کو 18 کسان یو خبرو کی نو وای چانسلر کول یو استعمال هم نه سب استعمال کی او هغه سره حق نه خپل اوټ استعمال کی ټیک شو دا خبره ده دا بل چې کم کیس دی دا چې کم دا دونه د الګوله شروع شوې ده تاسو نه تاسو کوم چې د آی پی پی د لپاره یو کنډیشن دی چې تاسو سره د پی جی ډیګري یا نوټیفیکیشن وي نه تبع اسسټنټ پروفیسر شي ټیک شو یو سړی په 2011 کې اسسټنټ پروفیسر په آی پی پی راغی په 2012 کې هغه په ریګولر تاسو اسسټنټ پروفیسر واغښته او په 2013 کې هغه د پی جی ډیګري اغښته ټیک شو دا کریکټ دی دا خو ماشوم لم ورکه چې به ته مخکې ډیګري لې ته مخکې نوټیفیکیشن وروړې چې هغه نوټیفیکیشن دې وروړي یا ډیګري شي ټیک ده داسې بازو خلک دي چې نوټیفیکیشن وشي او ډیګري چې ته 2-3 میاشتې بعد ملاویږي نو که هغه نوټیفیکیشن چې د پی جی وکړله ټیک شو او دا د نوټیفیکیشن دی دا د نمبر دی دا د حقدار دی نو بیا موږ هغه منو ایچ ای سی مغه مني ایچ ای ډي مغه مني گورنر سیکریټری مغه مني ټیک شو او موږ منو خو که چا سره لیټر هم نه یا چا سره اس ام نه او په کور کې دا نه جوړی یا کنه او هغه ویریفای کیږي نه بل څه کیږي نه ټیک شو او هغه هم چې وي نو زه بسو کوم ویسه دا استاد بچی دي کنه غلطي بچونه کیږي او یونیورسيټي چې په کوم دغه روانه ده په ترقې باندې نو لکه دوی ته سم میسج ورکوي او دوی سره تاسو زه د خپل غلطي کیږي ویم کړل کنه دا ټول زه دلته کې زما خپل پر دی یا زما بچی دلته کې سبق نه وي زما بچی په پیخور کې سبق وي او وی اوس رسیدلی دي خو سبق ما ته دا ټول سټوډنټان د خپل بچو په شان ښکاري کاغه جنکې دي دغه مې د لونو په شان دي او کنه هغه الکان دي هغه مې د بچو په شان دي او یو پلان د سینی چې هغه د بچو یا د لونو یا د زامنو بد غواړي ټیک شو زما د سټوډنټان ته او د دوی پیرنټس ته زما دا ریکوست دی چې دوی کېنوي او دوی ته ووایي چې
چې راشي د پالیټکس نه څه جوړېږي د خدای بندیانو د یو بل بخصوص په باندې یو بل ټوپک کېږي هغه مه کوئ راشي خپل کلاس ته لاړ شي خپل سبق ووایه که نه او چې زما نه څونه څه ښه کېږي او څه پرابلم وي نو زما په دې دفتر کې 3 دروازې دي ټیک شو داسې یو وسیاستونه په دنیا کې نشي چې هغه خپلې دروازې کولو کړي او زما د 3 وړ دروازې کولو دي او هر طرف زما خپل پیس ته ویلي چې څوک راځي ولا پرې په نمبر باندې چاته انکار نشته چاته نامو نشته زه خو دې ته ناسم ماته خو ټول ورځي خپل پرابلم وي زه راغلی دی لپاره ما له ګورنمنت تنخواه دی لپاره راکړي زه واشانس کړی دی لپاره ما چې دې ماشومانو زه هیلپ وکړم او ان شاء الله زه د خپل پرفارمنس ډېر مطمئن یم تاسو وګورئ د 800 کلن ځمکه د هغې باونډري وال یو ولس مې پکې بلډینګ یو لنټر پکې واچولی شو ان شاء الله ډېر خو د دې کې یو بعضې څو کسان دي چې د هغوی نه دا نه برداشت کېږي چې دا یونیورسټي داسې شي که نه داسې الزام هم لري چې په یونیورسټۍ دننه نشې تماشې او دا هېڅ هم چې په دلته کې دا ځای کې هېڅ شک نشي چې دلته کې نشې هم وي او تماشې هم وي او دلته کې چې کوم دی انلیګل میټینګونه هم وو او جلسې هم وي که نه هر څه پکې وه خو تاسو ته زه نن چلنج در کوم چې تاسو دا والی دا خپل او دا وګورئ چې تاسو ته بس هېواد 2 قسمه خلک پته ښکاره شي یا په کلاس کې ناست دي یا به بار پلان کې ناست دي نو څوک په هاکي کوي څوک په کرکټ کوي څوک په والیبال کوي څوک په باسکټبال کوي که نه دا به چې کوم ځای کې د چا کلاس خالي هغه کوي او چې کوم ځای کې کلاسونه دي نو تاسو وګورئ په دې لیکچرونو کې انشاءالله یو کلاس به تاسو ته خالي نشي ټایم ټیبل ځان سره والی او یو ډپارټمنټ ته وګورئ دونه سختي زه کوم چې ټیچرانو ته وایم چې وروره تاسو دلته کې راځئ دا ماشومان دي دوی سار چینج وکړي دوی سار د مور پلار له پیسې ورکړي دلته کې راولېږي نو د دې دپاره نه رالېږي دې دپاره رالېږي چې سبق ووایه او سبق په هله وایي چې تاسو کلاس دی په هاسټل دننه تاسو وګورئ په هاسټلو کې کېدای شي چې پکې مخکې وو هم په څه پکې اکا دوکه وي که نه خو زما هغې ته خپل پلان دی که نه او زه به هغه اکارډنګلی انشاءالله دا به وکړم زه ستاسو ډېر مشکور یم او ډېره مهرباني ګرانو کتونکو هغې ته زما پلان دی په کار ده چې هغه پوه شي بېګا چې کومه واقعه راغلې وه ویسي صاحب په خپله ناوخته چې کوم دی 10 بجې د دې یونیورسټۍ د سکیورټي خیال ساته خدا نه خواسته داسې شرپسند هغه د دې موقع نه پیدې واخلي لکه څنګه چې اوس بعضې شرپسند د سیاست ښکار کوي چې ویسي صاحب داسې څنګه چې ویسي صاحب ووایي چې 3 دروازې دي دا په لومړي ځل باندې دلته کې څو ویسیګان تېر شوي دي موږ هم د 21 کالو نه صحافت کوو دی پوهنتون ته راغلي په کومه رویه په کوم انداز کې ډایرک راځو ډایرک ځو وی صاحب دا مسله ده اجره ده داسې دفتر استعمالي خو څه دپاره چې دا یونیورسټي په ترقی شي بچي ته سهولت ملو شي هر بچی خپل ګڼي ډېر خلک زما خبرو سره نه اتفاقي کوي ته خو د دې وی صاحب دومره صفت کې هغه کې صفت ځای دی نه په پیسو کوم نه په بل څه کوم خو زما د 400 خیال ساتي او زما پوهنتون کو او نن زما د پوهنتون مثال چې کم دی د ثوابه وی سیم ورکی په خپل یونیورسيټي کې د مردان هم ورکی او په پیښور کې هم ورکی او په ارزه کې چې کم دی د بچیان پوهنتون مثالونه ورکړي کېږي نو خو زه ستاینه کوم خدای دا شانتي افسر راته ژوندې لري او بار دراولي ډېر خلک وي د 400 دی یاره دا دیغه دی په 400 کې ډېر غټ بیروکرات پاتې شوی دي خپل ځلې له سکړی دی بل موږ د اسرار خان خبره کوله چې اسرار خان دی وخت چیف سیکریټری دی دا زراتو د 400 لکار کوي کولوم صفت کو اغه ځکه مې خلیله خدای پاک د ویزي صاحب نوم راوست چې 400 کې یو پوهنتون دی ولته کې ویزي صاحب اتفاقی وردا زما د ذهن کې بد ټچ کیږي چې د 400 له کم سیاسي کس کار کوي کم بیروکرات کار کوي کم افسر کار کوي نو ویزي صاحب چې په کوم حالاتو کې د زوال په حالاتو کې دغه پوهنتون ټیک په دې کې په سونو ملازمین دي تنخواګانې اخلي د هغوی د کور نه غري چلیږي هغه ملازمین ته هم چې اوس هم پکې درغلي وي د ویزي صاحب ملاتړ جوړ شي دا ستاسو پوهنتون دی ستاسو رزق ته دی نه دغه شوي دی ښه د 3000 نه زیات ماشومانو کې 15 یا 10 ماشومانو خبره ته مونږ غوږ دو د 3000 ماشومانو د خوشحالي چې کومه ده په پوهنتون تاسو رانو نو څه ټیم هم چې راځي کلم درته پابندي نشته دی داسې ډېرې خبرې دي چې په بشیر احمد صاحب باندې کېدی شي ان شاء الله بیا به پکو خو سم دغه موقف دغه کو چې حقیقت سو ولیکو لا جرمانه لګیدل نه دا وی سر ته لیټر راغل نه دی دا جل نه مخ کې کم د تمرې چیرې حالات پداسي وي نو هغه خو چې 3 دروازې دي زما دروازه کوله ور چې احتجاج کوي ګیټ بندې او خلک یرغمال کین راشه ما سر په دفتر کې کینه کنه اور پړبو کو بچ غلطي وي نو بیا هم ز یو ډی اس کنه یو ډی سی ډپارټمنټ ته بیا مو وای الحمدلله سیاستدانانو ته مې خو تاسو سیاست کوي یو طرف نو د سټوډنټ اورې نو راشي
وی سي صاحب سره وړ پړو کې او ملګرتیا یې بیا وکې او کنه داسې کوي نو دا مونږ سره زیاتې کوي زه شیخري خبرې کوم زه 400 خبرې کوم نه چې صحافي خبرې کوم زما یونیورسيټي دی وخت کې په ترقې روانه نو په ترقې پرېږدي ډېره مننه خوشاله